کم نن غیرت چې تاسو نن وکړو دا تاسو د سواد شمله اوچته کړئ ان شاء الله تعالی او دا یره به ختمو او شور به جوړول غواړي ان شاء الله شور به جوړو دا به ان شاء الله په زور الو ان شاء الله ورکران په خپل ځان مین دي په خپل ملک مین دي په خپل خاور مین دي شیر افضل مروت वही प्रोग्राम तो उड़ गया स्वाद ये जो प्रोग्राम है ये तो उड़ गया चढ़ गया موسم خان څنګه چې تا وایي دا د پاکستان تحریک انصاف جلسه نو دا جلسه نه دا زموږ یو کنونشن او کنونشن چې دی په جلسه کې بدل شو منی بدا سے بلیډر نشته ده د هر چا دړه ارمان ده کنا مین پقام او په وطن باندې ده د عمران خان خو عمران خان ده کنا د عمران خان خو عمران خان ده کنا منی بدا سے بلیډر نشته ده د هر چا دړه ارمان ده کنا مین پقام او په وطن باندې ده د عمران خان خو عمران خان ده کنا د عمران خان خو عمران خان ده کنا هم کتن کو علاقه د جده سواد په سواد کې د خوازخیل نن د پاکستان تحریک انصاف جلسې راغلی زمون سره اوسه تاسو ثابت کړه چې تاسو په عمران خان باندې ماین دی او د پاکستان تحریک انصاف په هر قائد باندې چې په دې سخت باندې په دې سخت کې زموږ سره ولاړ دي زه ستاسو د خپل طرفه بې حد شکریه ادا کوم إياك نعبد وإياك نستعين زما د سواد غیرتمند د پی ټی آی کارکونانو السلام علیکم زما ورونو د پی ټی آی د نظریاتي کارکونانو د پاره د امتحان یو کړی ده کوم ملګرو چې شپږ کاله جدوجهد کړی هغه نظریه را روانه ده او هغه حالات را روان دي انشاءالله موږ د جیلونو نه نه هېرېږو موږ د جبر نه نه هېرېږو موږ د دې نظام خلاف دا جدوجهد شروع کړی و موږ به څنګه وهېرېږو زموږ لیډر نه هېرېږي زموږ لیډر په جیل کې پروت دی الحمدلله نن تاسو په کم حالاتو کې راووتی زه تاسو له د وس نه مبارکباد در کوم چې را روان الیکشن زما ملګري 90% وایي 95% پس تاسو امیدواران کامیابیږي ته په دې دومره غټ پروګرام باندې مبارکباد ورکوم بیا زما ورونو تاسو ته زه هرکلی ویم نن تاسو ثابته کړه په خوازخیله تحصیل باندې چې په زرګاو خلک نن دې پروګرام ته راغلي د خپلې خبرو آغاز کوم د عمران خان د یو معمولي شعر نه وایي خلک راته وایي عمران خان د زړه نه وباسه خلک راته وایي عمران خان د زړه نه وباسه خو خلک لیوني دي زړه د زړه نه څنګه وباسم منی بدا سے بلیډر نشته ده د هر چا دړه ارمان ده کنا مین پقام او په وطن باندې ده د عمران خان خو عمران خان ده کنا السلام علیکم څنګه لجی تاسو مهرباني تاسو د دې تحصیل د عوامو شکریا ادا کوم کم نن غیرت چې تاسو نن وکړو دا تاسو د سواد شمله اوچته کړئ ان شاء الله تعالی او دا یره به ختمو او شور به جوړول غواړي ان شاء الله شور به جوړو دا به ان شاء الله په زور الو ان شاء الله کتونکو دا زمونږ سابقات د حکیم سره خبرې کوو یو منټ السلام علیکم سلام نن دا تحریک انصاف یو ډېره غټه جلسه ده یو غټ سیلاب راغلی دی د دې په حال تاسو ویل غواړئ دا ورکر کنونشن دی او دا موږ د دې تحصیل په سطح کړی خوځخیلې دا جنون دی او دا ورکران په خپل ځان مین دي په خپل ملک مین دي په خپله خاوره مین دي ځکه عمران خان په دې وطن مین دی په خپله خاوره مین دی او انشاءالله تعالی دا ادارې هم زما دي دا د قوم دي دا ملک هم زموږ دی د قوم دی
په دې کې موږ هیڅ دغه نه کوو. ډېره من کتونکو نن د پاکستان تحریک انصاف جلسه ده د پټ خان سره خبرې کوو چې نن عمران خان چې څونه کارکنان دي په سوات کې هغه په غټ تعداد راغلي دي د په حواله سوال غواړي. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل کې زما आवाज لږ ګوغ دی مړی مې خرابه ده او تقریر مې دا که منګه خپل ادارو ته وایو او د خپل اسټبلیشمنټ ټولر یو ته وایو مهرباني وکړئ دا خلک باز نه راځي دی به جلسې کوي په هره طریقه به یې کوي په ملک کې به د عمران خان حکومت راځي ښه په زور به راځي په زور. طاقت خان ستاسو د اواز نن ډېر زیات خراب دی ډېرې جذباتي خبرې وکړې نن خو ماشاءالله د پاکستان تحریک انصاف ډېره کارکران چې کوم دي پوره خوازخیله ډکه ده د دې ستاسو سره څونه مینه ده؟ زه به درته دا ووایم هغه شیر افضل مروت وایي پروگرام تو اڑ گیا سوات یہ جو پروگرام ہے یہ تو اڑ گیا چڑھ گیا انشاءاللہ 144 انشاءاللہ د عمران خان حکومت پر راځي قوم زمونږ سره مینه کوي د عوام په طاقت پر راځي او دا د محمودی خان او پرویز خټک دا د دې اتکنډي دي دی به ټول عمر غرق ګرځي غرق. ډېره مننه. کتونکو د وکیل صاحب سره خبرې کوو نن چې کوم د تحریک انصاف کومه جلسه وه هغه ډېر په جوش او جذبه کې ده په هغې په حواله د څه ویل غواړي؟ السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. او تاسو ګورئ چې زمونږ سره د دې لوکل انتظامی څومره بدسلوکي چې دلته کې ګیټونه بند کړي وو هلکان یې دې خوا نه پرېښودل دا هلکان څوک چې دي څوک په باغچو راغلي چا ګیټونه مات کړل او رادن نه شول او کرسۍ د دې ځای نه وړی شوي دا خلک ټول ولاړ او خپل پروګرام نه راغلي په زرګاو تعداد باندې ستاسو د وړاندې دي او انشاءالله په سوات کې څه چې په پوره پاکستان کې په هر ځای کې هم د پی ټي آی پروګرام وي نو به همدغه شان کامیابي او خلک به دغه شان په جوش او خروش راځي او انشاءالله دا جوش او خروش دا جذبه چې دا موږ د الیکشن په ورځ باندې ښیو او ماښام به موږ جیت الو انشاءالله. ښه وکیل صاحب دا راته ووایي د پاکستان تحریک انصاف چې دا څونه لارې دي هغه لارې مزید بندې شوې نورې بندېږي د دې په حواله تاسو ویل غواړئ؟ نو لارې خو بندې نه دي موږ چې ګورو ستاسو د وړاندې ده چې څومره کیسونه دي هغه منګړت کیسونه دي خو چونکې دا وخت چې دی په دې ملک کې به زه دا ووایم چې لا قانونیت دی او ایک ریاست دو دستور والا معامله ده چې تاسو ګورئ یو طرف ته دلته کې سابقه سی ایم یا نورو پارټیانو والا لګیا دي هغه خپل کنونشنې جلسې کوي او زموږ دپاره پابندیانې دي خو دا نوجوانان به انشاءالله په دې هر څه باوجود چې دی دوی له موتوړ جواب ورکوي دا جیت به زموږ انشاءالله. ډېره مننه جي. کتونکو د وایس سره د پی ټي آی په حواله خبرې کوو چې دی څه ویل غواړي؟ السلام علیکم. وعلیکم سلام. ماری دا راته ووایي نن دا غټ لهر چې راغلی د پی ټي آی د دې په حواله څه ویل غواړي؟ نو د دې په حواله خو دا وایم چې د دې خلکو تقریبا 2 کاله وشو چې د دې خلکو وړونه ډک دي او نن ورته یو داسې موقع میلاو شوه چې هغه خپل وړونه چې کم دی سپک کړه. نن د باران اندازم دي چې دی به مخ خپل زړه ته شهید اسمان او تاسو هم ته شوی یاره هر څه چې دا خو بلا د اوبو باران او چې د کاڼو باران دا داسې خلک پاتې دي لیوني چې سیلاب به راځي دا بالکلا دا په یو حالات د منې کېدو نه دی هېڅوک هم نشي منې کولی. تاسو جذبه څه ده اخر د عمران خان سره ستاسو څه مینه ده؟ نو زمونږ د عمران خان سره دومره مینه نشته زمونږ په د خپل وطن سره مینه ده د خپل عوامو سره خو مینه ده د خپل ولس سره خو مینه ده په دې وجه خو د عمران خان سره مینه ده چې هغه د دې خلکو او د دې خاورې خیرخوا دی په دې وجه باندې موږ د عمران خان سره مینه ساتو محبت سره ساتو او هغه یو داسې لیډر دی چې په عالمي دنیا کې هغه لیډر دی. اوس څه میسج ورکوي؟ اوس دا میسج ورکوم چې یو څو شعرونه به درته ووایم د هغه شعرونو باندې به دا خلک دا د هغې نه به ټول عبرت واخلي. وایي موږ بدنصیبو له خپل خلک غم لړي راوړي موږ بدنصیبو له خپل خلک غم لړي راوړي خپل چې پرې خوشحاله دي پردي خو به یې راوړي او دا لا کوم انصاف ته چې ګورګورې کور ته ځي د غیر پیټې او پانډان دې په سرونو باجوړي راوړي او پاڅئ په وطن کې ترقي او انصاف وغواړئ میاندې بلا نور انقلابونو له سړي راوړي او کله چې بې ننګه بې پښتو شي د وطن زلمي دغه وخت کې پیغلې هلکانو له بنګړې راوړي او وایي ظلم چې زیات شي نو د خولې چغه په زوره وځي
زخم چې غټ شي نو خبره د ټکوره وځي او دلته نه کور مستقل شته او نه کوربه مستقل روح چې د تن د کوره وځي تن د کوره وځي او هغه هستي د قام ښایست شي چې د قام دپاره لکه سره زر چې ښه وټکېږي او د اوره وځي دیو چې عمران خان صاحب څومره ټکوي او څومره یې سورکوي نو سره زر دي دا سوځي نه او دا به ښه کره کېږي رنګ به بیا راوړي. بالکل داسې رنګ به راوړي چې دا خلک به یاد ساتي دا اوس هم چې کم دی دا کم خلک چې زموږ نه به ګوړه شوي دي او تلي دي وایي زه د چا په دولت او په نسب غولېږم نه زه بې غیرت او ایماندار پیژنم دا چې نن په یو تالي کې خوري او سبا په بل کې زه د دې خاورې غدار پیژنم او تش په ګیره او په پګړۍ یې دوکه مه شئ دا د انګریزانو تابعدار پیژنم څنګه تش په ګیره او په پګړۍ یې دوکه نه شئ دا د انګریزانو تابعدار پیژنم وای سپیکه غلامان دي خو په غاړو کې پټې دي سپیکه غلامان دي نو په غاړو کې پټې دي بیا هم د محلونو څوکۍ کوي برخې غټې دي موږ آخر په کم ازادۍ باندې غرور وکړو زموږ په غاړه هم د چا پټې دي خو پټې دي څنګه زموږ په غاړه هم د چا پټې دي خو پټې دي وسلام. مهرباني ډېره مننه. کتونکو یو بای سره خبرې کوو چې ابرز وزیر اعلی صاحب چې را روان په صوبه کې به پی ټی آی پی حکومتي د دې په حواله د څه ویل غواړي. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د پی کې 9 جنرال سیکرټري یم. اول زه هغه په سپیچ کې دا خبره کړې وه چې یاره د پی ټی آی پی ګورنمنټ به راځي په روان الیکشن کې خو زه هغه ته یاد دهاني کوم زما خیال دی د هغه نه هېر شوي دي سابقه وزیر اعلی ته کله چې ته موږ د مټې نه چوت کړې او بنیګاله ته یو ستا حیثیت چې و هغه صرف د یو جنرال کونسلر و او په هغې وخت کې ته جنرال کونسلر وې خو چې کله د مان عمران خان لاس کېښودو نو بیا صوبایي ممبر شوې وزیر شوې او د هغې نه وروسته د عمران خان په وجه باندې او د زمونږ د سوات د مراد سعید په وجه باندې ته وزیر اعلی روغ شوې نو خپل اوقات یې رول چې دی هغه نه دي په کار انشاءالله تعالی د دغې خلکو لاس ته نه چوت شوی دی او تاغې واپسې دغه خوبونه مینه چې یاره د پی ټی آی پی ګورنمنټ به راځي پی ټی آی پی ګورنمنټ نشته دا سیلاب چې دی دا سیلاب زه تا ته دا چیلنج در کوم چې د دې نیم غونډه کې خلک ته په مټه کې راغونډ کا نو زه به تا ته ووایم چې یاره ته به کونسلري وګټې نو کونسلري انشاءالله تعالی دې ورله هم نشي ګټلی وزیر اعلی خو غټه خبره ده. ډېره مننه. د زیب صاحب سره خبرې کوو چې نن د پاکستان تحریک انصاف یو ډېره غټه جلسه ده دی به هغې په حواله څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ستاسو ډېره زیاته مننه. منګه د تخوازخیل مشرانو چارباغ او د پی کې پوره د انټو مشرانو دا یو دغه وکړو چې دا به یو ټیسټ وکړو خو هغه ټیسټ دا نه دی دا جلسه ده او انشاءالله د دې نه وروسته به کومې جلسې چې موږ کوو نو هغه به ډېرې زیاتې دا خو معمولي ټیسټ و نو دا په جلسه کې بدل شوی دی او انشاءالله را روان وخت کې به موږ خپل طاقت ښایو د عمران خان د ډلې او د پی ټی آی د اوټو او دا راته ووایي د عمران خان چې څونه پارټیانې والي وو هغه لارې هغو ته لاړې بندي شوي دي مزید نورې بندېږي د دې په حواله تاسو ویل غواړئ. یاره جی دومره ظلم خو په فلسطین او په کشمیر کې نشته لکه په پاکستان کې چې د پی ټی آی په ډله باندې څومره ظلم روان دی. زه ټولو ملکونو هلته یم چې وروره دې شي تپوس وکړي او زموږ نه دا ظلم ختم کړي. ډېره مننه. منی بداس بل ډر نشته ده د هر چا دړه ارمان ده کنه مین په قوم او په وطن باندې ده